الله رب الجلال د عرش په فرشتو باندې په خپل आवाज باندې سورې یاسین تلاوت هغه فرشتو ورته وی اے زمونږ ربا دا بس قیمتي امتی چې دا کتاب بوله ورکای دا به کوم قیمتي سینوي چې دا کتاب به پکې محفوظ کیږي دا به کوم قیمتي جبه وي چې دا کتاب بوایي اے کسانو کوم کسانو چې نن ختم وکړو په ناظره یا په حفظ ستاسو دا کتاب چې دا نن تاسو ووي دا هغه کتاب دی چې دا الله تلاوت کوي دا هغه کتاب دی چې دا جبرائیل علیه السلام تلاوت کوي دا هغه کتاب دی چې د میکائیل علیه السلام په دندې مبارک باندې لیکل شوی دی د ټولو نه لومبنۍ سجده چې د الله د جانب نه حکم ملاو شو آدم علیه السلام ته وکړي کتابونو ذکر کړی دی میکائیل علیه السلام وکړه میکائیل علیہ السلام د سجدې نه پس الله ورته اعزازاً په دندې باندې دا قرآن دی ووایه الحمدلله چې نن تاسو هغه کتاب ولوستو چې کوم کتاب قرآن الله لولي بیا به لولي رسول الله صلی الله علیه وسلم لولي صحابه کرامو ولوستو او جبرائیل او میکائیل غونته کې معزز فرشتي چې د چا په تندي باندې قرآن چسپان دی د چا په ژبه باندې د قرآن ذکر دی دا جبرائیل علیه السلام دی زه تاسو ته به طور مثال ووایم اندین والا او سوات والا او زه تاسو ته ووایم فرض تاسو ما نه پېژنئ زه تاسو ته ووایم زما سره دا کوم موبایل دی دا د وزیر اعلی صاحب سره دی ستاسو زړه کې به یو سوچ راځي یاره دا مولا ډېر مالدار دی وزیر اعلی سره چې کوم موبایل دی هغه د ده سره دی خلک به ما ته ګوري بیا نو تاسو ته به خلک ګوري تاسو ته فرشتې ګوري چې دا څومره خوشبخته دي چې کوم قرآن د دوی رب تلاوت کوي کوم قرآن جبرائیل علیه السلام تلاوت کوي کوم قرآن رسول الله صلی الله علیه وسلم تلاوت کو هغه قرآن نن دې هلکانو ووي د دې نه نور اعزاز په کائنات کې د بل چا نشته دا یو عظیم اعزاز دی الله رب الجلال نے موږ ته د قرآن عظیم الشان سمجھ نصیبه کی د حفظ اسانتیا دې موږ ته الله نصیبه کی په قرآن عظیم الشان باندې د الله رب الجلال موږ د علم نه بارور کی دا خزانه ده د علم دا د دنیا هر پن په دې کې پروت دی نن تاسو په دې خوشاله شئ چې کوم قرآن ما او تا تلاوت کو هغه قرآن دی چې دا الله رب الجلال